مفتي صاحب نن سبا د ټول نه غټه مسله خلک وایي چې د میخې نه قرباني نه کیږي او په بعضې ځایونو کې خو موږ اورېدلي دي چې خلکو میخې اغوستې او بعضې مولیانو پې واپس خرڅې کړي چې په میخ قرباني نه کیږي نو شریعت دې باره کې څه وایي قرآن نه یا احادیثو نه د داسې څه روایات یا څه آیت مبارکه شته چې د هغه د میخې د حلت باره کې خبره کوي؟ ګوره د ټولو نه اول به دا خبره وکړو که نه جی چې موږ هره خبره د نبي علیه صلات وسلام زمانې ته وړو جی جی نو عقلي خبره به وکړو عقلي صحیح چې لکه دا خبره وکړو چې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې په نن سبا زمانه کې چې کوم څیزونه دي آیا د نبي السلام په زمانه کې وو که نه لکه د ټول نه اسان او عام مثال دا دی چې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې جاز و چې لکه نن سبا خلک په جازونو کې روان دي حج له او حج فرض دی او خلک په شوق سره روان دي د الله عبادت کوي نو دا په جاز کې احرام تړل شو لکه جاز کې ولې بیا خو داسې وکړه چې په آس باندې روان شه یا په اوښ باندې روان شه چې وبرسئ یا په هوا کې د مونځ حکم داسې ډېر شی احکامات دي چې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې نه وو خو د زمانې د بدلېدو سره هغه احکامات چې کوم دي هغه بدلېږي صحیح د مفتي صاحب د رسول الله سلم په زمانه کې رافیلو یا جی اف 10 چې کوم جهاز دی یا تورې وي نو نن خور شه که نه د تورو په ځای باندې جهاد وکوي صحیح چې هغه طرف نه رافیلې رابغېږي او ته د تورو په ذریعه ورځې نو بس ته وایې چې یاره زه خو د نبي علیه صلات وسلام په سنت باندې عمل کوم او زه په آس باندې ځم او زه ګاډی یا ټینک نه استعمالوم هغه رابغې درته په ټینکونو باندې نه داسې نه ده اول خو دا خبره عقلي دا خبره ده چې عقل څه وایي عقل ته وګورو نو دا څیزونه چې کوم ذکر کړه د عقل سره تعلق لري دویم دا چې په احادیثو کې صفا د نبي علي رضی الله عنه حدیث دی علي رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي و نبی علیه صلات وسلام ورته د جنت زیری ورکړی و خلیفه رابع دی په څلورو خلفاو کې خلیفه دی هغه فرمایي الجاموس تجزئ عن 7 في الأضحیة وایي دا میخه چې ده وایي دا پوره ده د 2 کسانو نه په قربانۍ کې حسن بصري رحمت الله علیه څومره لوی شخصیت و هغه فرمایي او دا د حدیثو په کتابونو کې دا خبره د حسن بصري صاحب ذکر شوې ده الجاموس بمنزلة البقر وایي دا میخه د غوا په منزله باندې لکه څنګه چې غوا ده دقه شانتې میخ هم ده او مصنف ابن ابي شیبه د حدیثو کتاب دی پرې کې دا خبره هغوی نقل کړې ده دغه شانتې د امت اجماع امت څومره زمونږ چې لوی لوی علما دي هغو په دې باندې اجماع منعقد کړله اتفاق کړلی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي یو کس ته تپوس وکړو وایي آیا الجوامیس تجزي عن 7 وایي دا میخه د 2 کسانو نه پوره ده که نه تاسو څه وایې نو هغه ورته وایي لا اعرف خلاف هذا زه نه پېژنم چې په دې کې به څوک اختلاف کوي صحیح مطلب دا مفتي صاحب چې د 2 کسانو قرباني د یو میخې نه کیږي لکه څنګه چې د غوا نه کیږي داسې د میخې نه کیږي دواړه یو شانتې دي علامه ابوبکر محمد ابن ابراهیم هغه یو کتاب لیکلی کتاب الاجماع چې په کومو خبرو باندې د امت اجماع را هغه کې یو دا خبره هغه نقل کړې ده واجمعوا على ان حکم الجواميس حکم البقر صحیح د خلکو پر خبره باندې اجماع را چې څنګه د غوا حکم دی دقه شانتې حکم د میخې دی لکه د غوا چې کوم احکامات دي هغه احکامات په میخه باندې هم برابریږي دغه شان د مصنف عبدالرزاق یو بل حدیث دی سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي وایي تحسب الجوامیس مع البقره وایي دا میخې وایي د غوا سره برابروي په حکم کې پارسه کې دا برابر دي صحیح مطلب اخیم پای کې دین پای کې یو شی ارسه لکه په حکم کې امام مالک رحمت الله علیه څومره لوی امام و په زمونږ په امامانو کې راځي په څلورو امامانو کې او په حدیثو کې هغه ته څومره عبور حاصل و څومره حدیث هغه ته یاد و هغه په موطا امام مالک د حدیثو کتاب دی بل ځای کتاب نه دی هغه په موطا امام مالک کې فرمایي وانما هي بقر كلها وایي دا میخه چې ده د دې حکم د غوا په شانتې دی ټوله غوا ده دغه شان بل ځای کې فرمایي امام مالک صاحب والجوامیس والبقر سواء وایي دا میخې او غواګانې ټولې برابر دي نو صاحبانو لږ لږ عقل جنګو عقل نه لږ کار اخلو انشاءالله مفتي صاحب دا دلایل چې خلکو اورېدلي نو بیا به میخې نه خرڅوي که څوک ورته وایي چې میخ خرڅه کړه نو هغه به ورته وایي چې
جوړ نه که یو سړی دا خبره کوي چې زمونږ سره په دې باندې دلایل نشته او بعضې خلک پکې وایي بعضې مولیانو سره په میخه باندې دلایل نشته نو دا دلایل چې کوم موږ ذکر کړله دا به د ده لپاره کافي او بل دا چې دا کم خلک د دې مخالفت کوي چې د میخې نه قرباني جایز نه ده او دا حرام دی او دا کفر دا خبرې کوي نو ته خپل علما هم لږ وګوره که نه نن سبا په سوشل میډیا باندې د هغوی علما دا خبره نقل کوي ذکر کوي په ویډیو باندې راځي وایي زموږ مولیانو چې په کتابونو کې په فتاوو کې کومه خبره نقل کړله هغه وایي ټیک نه ده نو خپلو علماو ته هم لږ وګوره که نه مطلب دا کم خلک چې په خلکو میخې خرڅوي چې دینه قرباني کوي نو د هغې مولیان هغه غریبانانو اخیستي او دومره په ګران یې اخیستي او په شوق سې اخیستي او ته رالګي یاره ګوره بیخي کوپر کې او ګرزان غره کې دا خو رسم قرباني دې نه کوي یا څه تاوان مه کوه هسې مه کوئ خدای ته وګورئ صحیح ده مفتي صاحب انشاءالله خلکو ذهن به په دې خبر رسېدلی چې قرباني دې کېږي نن سبا که ته خیال وکړې ښکته دی بازار دی ښکته ځای راځي نو هر ځای کې دا کټي دی دا میخي ښکته مې راوستي دی خلک وایي کټۍ مې اخیستلې هو کټۍ مې اخیستې او که ته وایې چې یاره تا راوسته خو په شوق دې راوسته یو خبره ده چې یو خاص طبقه ده چې هغه دا څیزونه وایي چې ټیک نه دي ادروایز نور عام خلک د دې نه قرباني کوي شته بعضې خلک شته اختلاف کوي د هغو حق دی کولی شي صحیح خو په دلایلو سره اختلاف پکار دی صحیح شکریه جزاک الله